تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی د خلکو سره چې کله معاهده وشوله او د نبی علیه السلام سره هغوی په معاهده کې چې کوم شرطونه ویل هغې ورسره ومنودل. مسلمانان ډېر زیات پریشان او په دې معاهده باندې دا خو ډېر د کمزورتۍ شرطونه هم ومنودل او موږ داسې کمزورتیا دلته ښکاره کړله. نبی علیه السلام صحابو ته په دې موقع باندې تسلیم ورکړې ده، خوشخبري مو ورکړې ده. د صلح نه لیکلو نه پس بیا څه زنانه مسلمانانې شوې او راللې د مکې معظمې نه حدیبیې مقام ته. یوه پکې د عقبه ابن ابي معيط چې دا لوی کافر و د ده لور وه او کلثوم دغه نوم وه. دا مسلمانه شوه او دا راغله. عقبه ابن ابي معيط په بدر کې چې دی مسلمانانو وجلی و او ډېر لوی ګستاخ و، ډېر خراب کافر و دی. دغه لور راغله او مسلمانه شوه، مسلمانانو د ځان حواله کولو. دغه شان د نورو زنانو هم واقعات دي. کافرو راغلل چې زموږ زنانه به موږ ته واپس کوئ، مو لیکل کړي دي تا سره. نبی علیه السلام ورته ویل په لیکلو کې موږ به سړي یاد کړي دي، ښځې هم نه دي یادې کړي او سړي به در واپس کوو، زنانه خو تاسو نه دی ویلي. موږ رجل سړی لیکلی دی، چې کم سړی ستاسو نه درغی موږ به یې درکوو او موږ کس نه دی یاد کړی، نه هم زنانه یاده کړې ده. معاهده کې دا نشته او قرآن شریف هم ویلي دي چې کله مسلمانان زنانه تاسو ته هجرت وکړي او راشي فامتحنوهن، امتحان تې والی، معنی د هغې وجه معلومه کړي ولې راغلي دي. د خاوند نه تنګې وې راغلي دي، د خلکو نه تنګې وې راغلي وي، یا دلته چا سره تعلق د هغې پسې راغلي دي او کنه ایمان د وجې نه راغلی دي. نو که تاسو کله د هغې نه امتحان واخیستو واقع هغه مؤمنان وي او هجرت کوونکي وي نو بیا یې ځان سره وساتئ. فلا ترجعوهن الی الکفار، بیا به دا زنانه کافرو ته نه ورکوئ. لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. مسلمانانو د پاره دا زنانه کافرو د پاره دا زنانه حلالې ندی. د دې زنانو د کافرو سره نکاح نه کېږي، که مشرک دی نه مسلمانه ده، نو مسلمان ښځې د کافر سره نکاح نه کېږي. نو دا چې کله معلومات حاصل کړه، ځکه سازش هم کېدلی شي، د دنیا لالچ هم کېدلی شي. او بیا یې ورته وویلو چې کله طبیعت اخلئ نو څلورو خبرو باندې طبیعت اخلئ: الله یشرکنا ولا یسرقنا ولا یزنین ولا یاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن. او یو دا چې شرک به نه کوو. په زنانو کې د عقیدې کمزورتیا اوس هم شته، مخکې هم وه. که تاسو وګورئ زنانه اکثر زیارتونو ته اولیاء کرامو شهیدانو قبرونو ته روانې او د تعویذګرو له هم او د ساحرانو جادوګرو له اکثر دا زنانه روانې وي. د زنانو پوهه ډېره ضرور ده، اگر چې په دې وخت کې او په دې زمانه کې د زنانو مدرسې او د زنانو درسونه ډېر زیات شروع شوي. الحمدلله زنانه دین طرف ته رغبت شروع شولو، ډېرې عالمانې پکې شولې، مدارس شولو او ډېر لوی کار شروع دی. خو دې بل طرف ته هم ډېر لوی کار شروع دی چې زنانه
په پیشن کې ور اچول، زنانه په رسم و رواج کې ور اچول، د زنانو حیا او پردې ته نقصان رسول، د میډیا باندې دا ډېر کار دغه طرف ته هم شروع دی. بهرحال مقابله ده په دنیا کې، ګټو به انشاءالله اسلام او مسلمانان، ګټه زمونږ ده انشاءالله، خو کفر دی او د هغه خپل زور ښکاره کوي او اسلام او الله پاک د چا زور نه مني. الله پاک زورور دی او د هغه دین زورور دی. نو زنانو ته ویلي تاسو به شرک نه کوئ، دویمه دا غلا به نه کوئ، دریم دا دی تاسو به زنا به نه کوئ، او څلورم دا چې بهتانونه به نه لګوئ، د بهتان نه به ځان بچ ساتئ. به که په دې خبرو سره بیعت وکړلو بایعهن، بیعت ورسره کوه. دا د زنانو لحاظ سره قرآن شریف نبی صلی الله علیه وسلم ته مې هدایات ورکړل. زنانو سره به نبی علیه السلام بیعت کولو، په بیعت کې لاس میلاوهلي، په خوله به هم خبره کوي او لاس به هم میلاوي. نبی علیه السلام په بیعت کې زنانو سره لاس نه دی میلاو کړي، او چې کمې زنانه به ډېر اصرار کولو په زباني خبره باندې به وه. زنانه ته به نبی علیه السلام خبره کوله او زنانه به هم خبره کوله، زباني خبرې وي او لاسونه میلاوهل به نه و. که د کمې زنانه به ډېر اصرار و د لاس میلاوهلو، نبی علیه السلام به خپل څادره ور واچولو، یو پیلس کې به هغه ونیولو، یو پیلس کې به نبي صلی الله علیه وسلم ونیولو. د دې وجې نه زنانو سره او ښځو سره لاس میلاوهل د ټیک نه دي. خپله خور او خپله مور او خپل لور بېله خبره ده، خپله ښځه. خو دویم دغه هم نبی علیه السلام داسې نه دي کړي. د نبی علیه السلام لاس ته زنانو دپاره ډېر برکتي لاس و، د هغوی لپاره سعادت او نیکبختیا وه. او د نبی علیه السلام مثال د امت لپاره د پلار وي. خو نبی علیه السلام دقې خپلو امتیانو زنانو سره په خیرعلي داسې نه دي کړي چې لاس یې ورکړي. زمونږ د اسلام او د مسلمانۍ خبره کوو، نو زمونږ د مسلمانانو د اسلام خبره دا ده. دا کافر هم داسې کوي چې ښځو سره لاس نه میلاوي، خو زمونږ دا خړسري داسې کوي دوی میلاوي. څومره حکمرانان دي او سیاستدانان دي، او دا ډېر فخر کوي په دې باندې چې موږ ښځو سره لاس میلاو. موږ دا ستا بېدیني ده او دا د غیرو کلچر دی، ته خو د اسلام نظر بهر ګڼې، ځکه دا کارونه کوي. نبی علیه السلام زنانو سره بیعتونه کړي او زنانه هغوی ته واپس نه کړلې. نبی علیه السلام زنانه هم واپس نه کړلې و، روانګي به کوي، نو خلکو ته یې ویل چې چلو کوي دا خپلې څاروې مالال کوي او سرونه وخروئ، احرام ختم کوي، ځکه چې اوس څه کال خو عمره نه کېږي، لیکنه هم وکړل. هېڅ څوک نه پاسېږي چې پاسې څاروي حلال کړي او سرونه وخروئ، ځکه په کله چې کله دا د اسلام موسم مسله ده چې چا احرام تړلی وي او هغه بند شو د حج نه یا د عمرې نه، نو هغه به داسې نه چې بس که لږ لرې کړي او څادر لرې کړه به احرام ختم، داسې به نه کوي. هغه به داسې کوي چې هغه به اول قرباني کوي، هغې نه پس به احرام ختموي، او دا قرباني به حرم ته لیږي. حدیبیه نیم مقام چې دی دا په حرم په حدودو کې راځي، ځکه نبی علیه السلام به خیمه د حرم د حدودو نه دی خوا وه، خو نبی علیه السلام به منزله د حرم حدودو ته تللو په دې صلح حدیبیه کې. ځکه د نبی علیه السلام نه روایت دی چې د حرم په حدودو کې دننه مونځ کول د 1,00,000 برابر دي، د 1,00,000 مونځونو برابر ثواب دی. زموږ د پاکستان چې موږ د حجیان لاړ شو، زموږ دا خبرې خلک هلته نه مني چې د حرم په حدودو کې دننه څوک پاتې کېږي که نه، د حرم په حدودو کې چرته مونځ کوي، یو مونځ په 1,00,000 باندې دی. کله ناکله د خلک حرم ته نشي تللی، مسجد حرام بیت الله شریف لري، ګاډی نه میلاوي، او کپنو والا خو به ولي وي خلک، نو بیا خلک چې دی وایي دا خو زموږ نه مونځ قضا شو، 1,00,000 باندې مونځ دی، موږ پیسې ورکړي دي. ما به چې اچار ته ویل چې هلکه دلته مونځ کېږي، ویل او ته خو د کپنو والا ملګری، زموږ په مسلو خلک خبره نه مني. وایه چې زه دا د غلطه خبره ښیمه، لو کنځلې کوي بدې ردې وایي، حرم حدود هم په عمل کړي،
خپل ثواب هم وبایلي خدای هم ترې خفه شي رسول الله تا ثواب وکړو ګناه دې وکړل د حرام حدود دې په عمل کړل هلته دې کنځلې وکړې بدې ردې دې وویلې غلطه خبر بل حدیث خبره یې ټکراو کړله د حرام په حدودو کې چرته ها دا د انسان تسلي وي چېرې بیت الله ته ولاړ وي ځکه لرې راغلی ما خو کله ناکله اوس انسان پاتې کېږي نو په ځان به پیریانو نه راولي د حاجیانو ته هم اوس برل حاجیان راورسېدل حاجیان چې موږ نه تپوس کوي څه ویسو دویم چې یو 15 شپږ بورې صبر ځان سره ویسه نور هېڅ هم مه وړه د 15 شپږ بورې صبر د سره یي چې واپسې پورې ته صبر وکړې بس په حج کې د ټول نه ګران کار سره صبر ورنه حاجیانو جګړې او کنځلې او بدې ردې او دلته پاکستان کې به ټیک ټاک وي هلته به چلو شي داسې ده چې نبی علیه السلام به د حدیبیې هغه سر ته تللو او هلته به یې مونځ کولو ځکه چې د حرم په حدودو کې مونځ وشي ثواب به ډېر شي نبی علیه السلام خلکو ته اعلان وکړو یو څوک نه پاسي نه څوک څاروی لاړی نه څوک سر خرئ مسلمانانو نافرماني مقصد نه وه چې د الله رسول حکم یې نه منودلو د هغوی مطلب دا و کیدی شي چې دا حکم بدل شي ځکه احرامونه تړل ډېر سخت دی تېره کړه سل کې سپږې شوي دي دومره انتظار یې وکړلو کیدی شي دا حکم څه شي بدل شي نافرماني مقصد نه وه غیر د الله د رسول په حکم کې تبدیلی راشي خدای طرف نه څه حکم راشي پیغمبر دی نبی علیه السلام لاړو خیمې ته او ډېر خفه دی ام سلمه رضی الله عنها په امهات المؤمنین کې هغه ورسره وه په دې سفر کې نورې زنانه هم وي ام سلمه تپوس وکړو الله رسوله ولې خفه یې دومره پریشانه یې نبی علیه السلام ورته وویلو ویل دې خلکو ته پاسې څاروي حلال کوي احرامونه ختم کړي سرونه وخروئ هېڅوک نه پاسي ویل ځکه خفه یم یا خلک خبره ولنه مني ام سلمه ورته وویلو ویل الله رسوله خبر اټل دی ویل ختمول پکار دی ویل او ویل داسې وکړه چې لاړ شو خپل څاروی په خپله حلال ویل ته ګوره دا ټول صحابه کرامو څاروي حلالوي او ویل لاړ شه حلاق ته کښېنه او سر وخروه ته وګوره دا ټول صحابه کرام به سرونه وخروي ام سلمه رضی الله عنها مشوره او د هغې خبره د نبی علیه السلام خوښه شوله واقع زه کوم کار وکړم بس ښه نورو خلکو بس وایي بس دې نه خو نبی علیه السلام چې یو کار وکړي نه پس پسوي نبی علیه الصلاة والسلام راووتلو د خیمې نه او لاړو خپل څاروي خپل اوښې حلال کړو او بیا راغی حلاق ته کېناستلو او خپل سر یې وخرولو ټول صحابه کرام پاڅېدل او څاروي یې حلال کړل سرونه یې هم خرول لکه چې نبی علیه السلام یو کار وکړو هغې نه پس به بول څه کوي حاضرین صحابه کرام داسې وو چې هغوی سرونه ونه خرول هغوی یخته واړه کړل ځکه دواړه شته دی هم خرول شته هم واړه کول شته اجازت دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الله پاک دې په سر خرونکو باندې رحم وکړي چې چا سرونه خرول دي صحابه کرام فرمایي سر کټ کوونکي چې چا واړه کړي دي نبی علیه السلام فرمایي بیا وویلو بیا الله پاک دې په هغه خلکو رحم وکړي چا سرونه خرولی دي دعا وه بیا تې خلکو ته پوښتنه الله رسوله د چا چې واړه کړي دي په درېیم ځل یې بیا وویل الله پاک دې په سر خرونکو باندې رحم وکړي په څلورم ځل یې بیا ته الله رسوله چا چې یخته واړه کړي دي بیا الله پاک دې په وړوکونکو باندې هم رحم وکړي چا یخته واړه کړي دي نبی علیه السلام د دې خبرې نه امت ته دا خبره وکړله ښه عمل څه دی خرول سرونه وخروئ ښه عمل دا دی نبی علیه السلام وله 3 ځله دعا کړې ده 3 ځله د الله د رسول د دعا چې څوک ځان مستحق کوي په حج کې په عمره کې پاک دې دا سر وخروئ زم د خلکو دا سر یخته ډېر خوښي مو ویله که دې سونډو یخته دله غوزان ونیول بادام یې دله ونیول ته پیسته میسته یې ونیوله سسره درتې راورېږي څه چل یې وکړل دا کله ناکله هم د یختو نبی علیه صلات وسلام په خپله یخته مبارک ساتلی دي نبی علیه السلام
عام طور سر نه دی خرولی ښه نبی علیہ السلام همیشه صرف په عمره کې په حج کې سر خرولی دی نور نبی علیہ السلام سر نه دی خرولی نبی علیہ السلام یخته ساتلی دي خو د عمرې په موقع باندې او د حج په موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم د سر یخته لرې کړي دي نبی علیه السلام نو صحابه کرامو بیا یخته مخته رسول لرې کړل خلکو احرامونه کولاو کړل او عمرې والا کیفیت د مسلمانانو په حدیبیه کې بیا ختم شو نه صحابه کرامو دومره ډېر زیات خفه چې یو بل سرونه کله خراول وایي نږدې وه چې د یو بل سټونه کټ کړي وي دومره ډېر زیات پریشان و ځکه چې موږ دومره انتظار هم وکړو دومره پریشاني وه مسلمانانو ته او دومره کمزور شرطونه مو منودل ډېر لویه پریشاني وه مسلمانانو ته خو د الله او د الله د رسول اډرو او خلکو د دې نه اخوا مخ چا نه اړولو چې زه نه منم ځکه د الله رسول هلته ناست و ډایرک هدایات میلاوېدل ورته او د هغې نه پس د نبي صلی الله علیه وسلم نور حالات خو هسې ویم زموږ پښتانه خلک کوم لږ زورور یو د یختو حوالې سره یو خبره کوم د نبي علیه السلام یخته په منځ اړول نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته نبی علیه السلام د حج عمرې نه علاوه سر نه دی خرولی یخته به کله غټ شولو نو کله به د غوږونو د منځ ته راورسېد کټایي کله به د نرمو ته راغله کله به اوږو ته نبي صلی الله وسلم یخته غټېدل به نبی علیه السلام په خپله د یختو به ډېر زیات حفاظت کولو یخته به یې ګډ وډم نه ساتل یخته به یې سخام نه ساتل انزل او د هغې ږمنځول په جومات کې نه موږ خلک ګیره منځول خو دې سنت دي که نه دي موږ وایي سنت دي خو په جومات کې نه په جومات کې لګېدلی شیخ او ټوله ګیره دې اوس دغه کړله ټول جومات د یختو ډک شو او جومات نه بهر په باتروم کې هم نه دی پکار د هر یو شي تقدس دی خلک د دې خبرو خیال نه ساتي زموږ پښتانه خلک چې یخته څوک داسې واړه واړه کړي موږ انګریزانو غوندې یخته جوړ کړی ځان انګریز وخت کړی دی موږ وایو چې ګوره یو د نبی علیه السلام هغه سنت طریقه ده که هغه څوک ساتلی شي خلک ډېره ښه خبره او یو بله خبره چې موږ عام یخته جوړوئ سړی د هندوانو د انګریزانو د غیر مسلمو تشبیه پکې نه وي د هغوی تشبیه پکې نه وي نو یخترې زموږ معاشرې کې یو بل یختر څنګه جوړی دي بیا او په یختو جوړولو به څوک کافر کوو نه شریعت نه به نه وباسو ښه هلکه یختار انګریزانو غوندې یخترې لرې شه د مخې له مې رانه شي او ځینې بچو ته به غوسه کېږو ځکه دې یونیورسټۍ ته غلي درس ته تللی وم هلکان موږ ته لا یختې داسې پورته کړي لکه دا غوا چې دا سخی وسټي که نه او دا سخی د څرمنې دا یخته پورته ما چې دا ولې د هلکانو دا یخته غوا سټلي دي او که نه داسې چل شوی دی ویل دا جي مولوي صاحب ویل دا په هندوستان کې یو ډم دی دا یخته داسې جوړی زموږ د هلکانو داسې یخته جوړ کړي دا ګناه دا غلط خبر مسلمان دی دا بچې کافر نه دی والي نه دی پکار وکول یې پکار دي خو دا د غیر مسلمو طریقه نه ده پکار نو نبي صلی الله علیه وسلم به د یختو ډېر حفاظت کولو موږ خلک یخته ساتو ګیریم ساتو ګیره خیره واجب د سنت ده د دې ږمنځول د دې ښکلي کول د دې حفاظت کول داسې به نه چې یو وخته به دغلته وي بله وخته به هغلته وي به خلک چې لیونی دی لیونو غوندې به سړی نه ګرځي ښه ښکلې طریقې سره به زموږ د خلکو په وطن کې هم وطن کې زبرګ څه ته وایي اسخاب پسخې یختې او برېتې به د خوله کې پراته وي او ګیره ګډه وډه یې یخته پرې مخ باندې راغلو زبرګ دی یار او چرس او بنګ هم ورسره څکي او مونځ نه کوي وایي چې دا دغه دی مذوب ورته خلک وایي زبرګ نه مذوب دی دا وایي مذوب نه دی بېلمازه دی څښا سړی به چرته هم د خدای خوښ نه وي وری ښه الله وایي زما پاک خلک خوښ دی عقیده هم پاک او عمل هم پاک وي نو د خپلو بدن
صفای خیال ساتل پکار دی. الله نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا